بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، تاسو ګورئ زموږ سواد.com او زه افتخار احمد زمان ما. کتونکو په دې وخت کې د سواد چې کوم یونین کونسل کوټه ده د هغې په یو غریزه سیمه کې ولاړ یم او دا چې دی نو دې ځای ته ګمبدکۍ ویلی کېږي، کوم چې د غرونو په سر باندې یوه پرته علاقه ده. د دې ځای چې کوم خلک دی نو هغه زیاتره د دې ځای چې کوم خلک دی هغه د زمیندارۍ سره تعلق ساتي او زیاتره قام چې دلته کوم اوسېږي پاتې کېږي هغه ګوجر قام دی. نن دغه ګوجر قام چې دی د هغې ګڼ شمېر خلک چې دی ګڼ شمېر تنان چې دي هغه د پاکستان تحریک انصاف د کوم چې منسټر هاوسنګ خیبر پښتونخوا ډاکټر امجد علي خان صاحب دی د هغې په ډله کې چې دی نو هغې شامل شو. د دې نه پوښتنه کوو چې ولې دوی دغه فیصله وکړه، څه وجه وه چې دوی د دومره وخت نه چې دی نو د مختلف پارټیانو سره د دې ګوجر قام تعلق و، خو نن چې دی هغې په تحریک انصاف کې شامل شو. د دې ځای د تحریک انصاف چې کوم مشران دی هغه سره ولاړ دي او د دې ځای ولس چې دی د هغې نه به هم تپوس کوو. دا راته ووایي چې تاسو دا دومره وخت چې دی نو د نورو پارټیانو سره تیر کو، ولې چې دی نن تاسو په تحریک انصاف کې شامل شوی، وجه څه ده؟ وروره اول خو تاسو ته سلام کوم او شکریه ستاسو ادا کوم چې دومره راغلی، تاسو موږ له وخت راکړو او د غر ته راوخوتی. او اصل خبره دا ده چې مونږ دې خلکو پسمانده ساتلي او کومو خلکو باندې چې مونږ یقین کوو هغې خلکو مونږ پسمانده ساتلي او د تعلیم نه لرې ساتلي او د ترقیاتي کارونو نه لرې ساتلي او لکه هر قسم صرف هغوی مونږ نه هغه ووټ اخیستی دی او بیا د هغې نه وروسته زمونږ چا تپوس نه دی کړی. نو نن لکه مونږ تحریک انصاف پارټي چې دا زه خو پکې ټیک دی چې دا ډېر وخت نه یم، خو لکه نور زمونږ کوم خلک چې دی نن شاملېږي نو هغوی د ډاکټر صاحب کردار ولیدو، هغوی تحریک انصاف پارټي ولیده، هغوی ترقیاتي کارونه ولیدل، هغوی دلته مونږ ته د سکولونو مسلې دي، مونږ ته د لارې مسلې دي، مونږ ته د بجلۍ مسلې دي. اوس الحمدلله چې کم خلک د وخت د مخکې نه په تحریک انصاف کې شامل وو، د ډاکټر صاحب په قیادت کې شامل وو، نو هغې خلکو ته کارونه کېږي. دلته موږ د سکول شروع دی، دا تاسو ولیده زموږ د علاقه څومره لکه پسمانده علاقه ده. دې کې زموږ ماشومان 3 کیلومتره فاصله وهي چې د 4-5 کالو ماشوم د 4 کیلومتره فاصله چېرته وهلی شي په پیاده. نو دومره وسایل زموږ د خلکو شته نه چې دا ماشومان د دې ځای نه واخلي سکولونو ته ورسوي، دومره لرې سکولونو ته. نو اوس الحمدلله چې ډاکټر صاحب دي راغله، پاکستان تحریک انصاف پارټي راغله، نو موږ ته دلته سکولونه هم شروع شو. موږ ته دا ګوره دا دومره علاقې دي د اوسه پورې دا علاقې د بجلۍ نه هم په دې دور کې چې کومو خلکو زموږ نه وټ اخیستی هغوی موږ لا اوس هم په تیاره کې پاتې کړي، موږ لا اوس هم هغه لاټین بلو او هغه ډیوې بلو کم چې د پخوانۍ زمانې خبرې دي. نو اوس چې پاکستان تحریک انصاف پارټي راغله او زمونږ دا لیډران راغله، اوس موږ ته بجلي هم شروع شوه، موږ ته لارې هم شروع شوې، موږ ته سکولونه هم شروع شو. نو انشاءالله لکه د دې نه وروسته به موږ امید لرو چې زموږ هره محرومي به ختمېږي که خیر. مننه. تاسو راته ووایئ چې نن د ګوجر قام څومره خلک چې دی نو دا په دې تحریک انصاف کې شامل شو، تاسو سره به تاسو د دې ځای سره تعلق دی، نو څومره خلک دی ستاسو په؟ الحمدلله ستاسو د میډیا والا زه ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو. ستاسو د وخت راکولو ډېره شکریه، ډېره مننه. دا تقریبا چې یاره تقریبا 1.5 سل کسان به موږ به نومونه هم لیکو او دا شمولیتي پروګرامونه روان دي، ځکه چې د ډاکټر صاحب د ویژن نه او د هغې د عمران خان د ویژن نه دا خلک چې کوم دی خبرېږي دا روډونه نه. بله خبر دا ده چې بې حده مینې زنګ سره ډاکټر صاحب ساتي چې دی پاسمانده د دې غرونو سرونو ته چې کوم دی موږ له روډونو منظور کړه. په 65 ساله وشول چې موږ ته هېڅ چا نه و کړي، موږ ته سکولونه جوړ شول، موږ ته د روډونو کار روان دی او هغه موږ پسې دومره نه ځو څونه چې منسټر صاحب رینګ وکړي وایي دغه د پلاني ځای ته مې دومره پیسې مقرر کړې، نو هغې نه خلک دغه کېږي لکه دغه کېږي او انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف ته راځي وخت وخه او بس انشاءالله موږ د ډاکټر صاحب ډېره شکریه ادا کوو او ډېر بې انتهایي زموږ سره مینه ساتي د دې پاسمانده علاقې سره، د دې غرونو خلکو سره. نو هغې د هغه سوچ هم د اوټ او دغه نه دی، هغه سیاست نه کوي، هغه خدمت کوي او د خدمت په جامه کې راځي او زمونږ د دې پاسمانده علاقو د دې خلکو چې کوم دی چې څه ضرورت دی هغه پوره کوي. دا راته ووایه چې تاسو ولې مجبوره شوئ چې تاسو په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت وکړو، دومره کلونه چې دي تاسو د نورو پارټیانو سره تیر کړل، ګوجر قام ته څه مشکلات دي په دې ځای کې خاص کر په دې غریزه سیمه کې؟ جی موږ ته مخکې خو ډېر حکومتونه راغلي دي، هغو زموږ سره د لقستانو لوظې کړي دي او بیا تللي دي.
ډاکټر امجد صاحب ښه په رښتیا موږ له کارونه کوي په صداقت باندې موږ د هغه نه خوشحاله یو او متاثره شو چې شمولیت هم ورسره وکړو. کتونکو تاسو د دې ملګرو خبرې واورېدې دغه ګڼ شمېر خلک چې دی نو هغه په تحریک انصاف کې د ګوجر قام هغه په دې وجه شامل شو چې هغې وایي زموږ د علاقه چې ده دا غرایزه ده او دلته کې د دې نه وړاندې چې د چا حکومتونه تیر شوي دي نو هغې دې علاقې ته نه راغلي دي نه د دې ځای چې دی هغې وزټ کړی نه د دې ځای د خلکو سره هغې میلاو شوي نه د دې مسایلو نه چې دی ځان خبر کړی دی نو په دغه وجه باندې چې دی دوی نن په تحریک انصاف کې شمولیت کړی. تلبر پروګرام پورې خپل کوربه افتخار احمد زمان له اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.